چې موږ سره انصاف وشي. حکومت اړو زمونږ د غریبانو تپوس نه کوي. سره ډېر ظلم زیاتې کړی دی او بس زما لور ته زما دعوه پتوي دا مې نه په کراچۍ کې دغه وزه درته ترلې بروره زه زه خو نه پکا کړه ته ظالمانو ولم راوځو چې د خپل تنبال کې وجلم علی سلام رحیم. دا خیبر ترجمه ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خانې ما په ژوند کې مو قسم قسم ظلمونه لیدلی دي. داسې ظلمونه مو لیدلی دي چې هغه زړه ودردوي او په انسان باندې د سر ویښتو ودروي. قدرمنو همدغه شانته کې بیګا په ضلع چارسده کې د شیرپو په علاقه کې یو زړه دردونکې واقعه مخې ته راغلې ده. یوه تورسرې ډېره په بېدردۍ سره وجلی شوې ده. دغه تصویرونه ما وکتل، قسم په خدای چې که د انسان په سینه کې ډېره مضبوط زړه وي خو د هغې نه ورته اوښکې روانېږي. دونه بربریت شوی دی، دونه ظلم شوی دی. دغه تورسرې په څه باندې ووجلی شوه، څه وجه وه، دغه تفصیل ستاسو مخې ته ږدمه او سوال دا ږدم ستاسو مخې ته چې تر څو به په دې معاشره کې همدغه شانته کې تورسرې د ظلم او د بربریت ښکار کیږي، دا سلسله به چېرته ودرېږي؟ د دې جواب به تاسو موږ له راکوئ. راځئ مخکې ځو ستاسو ملاقات د دغه دردېدلې مور سره کومه. قدرمنو کتونکو دا مورکۍ تاسو موږ سره وینئ. بېګا د شپې د دې پیغله لور د ظلم د بربریت ښکار شوې ده. تفصیل ستاسو مخې ته راوړمه چې څه شوي دي. خورکۍ څه شوي دي؟ بس زما لور سره ډېر ظلم زیاتې کړی دی او بس زما لور ته زما دعوه پتوي ده. زما لور سره ډېر زیاتې کړی دی. دا چا ورسره کړی دی؟ دا ورسره خواښې او خاوند او د اندرور د خاوند کړی دی. صحیح ده. په څه باندې وجلې ده؟ مختلف خبرې کېږي، څوک وایي څه خوړلي دي، څه تاسو بس هر څه یې کړي دي خو زما دعوه روکې پتوي ده. بس زما لکه دعوه پتوي باندې ده. دا د جینۍ را تصویران خو به کتلي که نه چې هغه مرۍ کټ ته؟ ولې مې نه کتلې. صحیح ده. هسې دا وایم چې څه معلومات درته شته دوی په کور کې مخکې داسې جنګ جګړې کېدې که نه به دا په لومبي ځلې ورسره داسې کړي دي؟ نه بس روکې ما ته پته نه لګي. زما کور دلته دی، د هغوی کور هغلته دی. نه چې دا لور به راله نو دی بس دوی باره کې څه شکایت کوو چې دا خلکه داسې تنګوي مې یا یو بل به راته دی، یو بل به دوی به خپله غږ نه کوو که نه؟ یو بل به راته دی. یو بل به څه وی چې به دې ظلم کېږي؟ د خواښې به پرې ډېر زیاتې کوو خو دې به د خولې نه غږ نه ویسته که نه چې هغه کور مې وران نه شي؟ د خواښې به پرې ډېر زیاتې کوو. د دې ماشومان شته د دې جینۍ؟ یو زوی دی. یو زوی دی. خپل بچی نشته چا وله ورکړی. دا دې مشره لور ده؟ نه دا مې د ټولو کشره اخري. دا د ټولو کشرې لور ده. صحیح ده. دا چې څوک دا خاوند یې څه کار کوي؟ د خاوند یې چړه. نو دا وایم جي په دې معاشره کې چې خلک دا لور ورکوي که نه نو خلک لږ ډېر سوچ کوي، بل نه هم تپوس کوي دا لږ څه کار کوي او داسې که نه. نو تاسو ته ښه پته مو چې دی داسې دی بیا هم څه له ورکوله؟ نه روکې دې سم و 4 میاشتې ولګولې تبلیغ ته تللې بیا چې لګوله هغې نه بعد ما لور ورکړې ده. چې کله یې دا واده داسې وایي چې ګنډی سم شو هغې نه 2 میاشتې بعد بیا د دا کاروبار چالو کړی دی. دوباره بیا شروع کړه که نه؟ چې کله یې زما لور واده کړه هغې نه بعد چالو شو. د هغې نه بعد هغې نه بعد چالو شو. مطلب چې تاسو دوکه شوي وایي. دوکه شو بس. صحیح ده. دا ماشومه چې دا جینۍ چې کومه وفات ده دا ستا څه ده؟ خورزه مې ده جي. دا دې خور ده؟ او جي. دا وایم جي چې دا رشته م کله کوله که نه نو د دې لږ څه داسې ماضي م کتلی و چې دی داسې دی یاره جي بس هغه ټایم سره خو دی به د تبلیغ مبلیغ نه چې راغی بس د دوی پیړو وسوځېده. په درې وروستو پسې دوی لاړل چا ور نه کړی. دوی ولې فی سبیل الله ورکړې ده. نه واده شوی دی نه څه شوي دي نه بد فی سبیل الله ورکړو بس نیکۍ وتړله. دا مشران ګواه دي. هغې نه پاسه داسې بې دردۍ دي چې موږ سره انصاف وشي. حکومت اړو زمونږ د غریبانو تپوس نه کوي. دونه تپوس وشي چې دا تاسو په څه مړه کړه، څه غلطي یې کړې وه. نه مو خوښه بس را شړلې به ما ته هم تلیفون کړی چې وروره راشه
دا خورزه د بوزه دا د دې قبیلې ده دا به خپله خورزه کور ته راوستې ما بیا غم کړی داسې مرګ نه و پکار داسې مرګ یې نو په کار که مرګ په کار نه مرګ اختیار چا چاله ورکړی دی شته نه د سره په قانون کې نه څه غلطه وه نه څه الته وه دا مطلب دی په دې 10 کاله کې د هغې د یوې شپې حق نه دی ادا کړی د خاوند او د ښځې او بیا هم هغې تا سره وخت تېر کړی دی چې مونږ به دې تپوس وکړو هغې به وایي نه بس ماما زه خوشحاله یم دا پرون داسې د بېدردۍ سره په 3 کسه مړه کړې ده او بېګا د شپې مړه شوي دا پرون دا ټیم مې وجلې ده چې پته او بیا دوی په چارزدې په هسپتال کې پرېښې ده راتښتېدلي دي ټول دې تلي دي او دا خو چې بیا دوی مونږ ته اطلاع وکړه د سترې چې تاسو راشئ دغسې هغه بیماره ده مونږ ته وایي چې خپلې راولې پلانکي چې ما موټر وکړ چې زه لاړم بیا ما د خپلو مشرانو ته ټلیفون وکړم راشئ راپسې دا کیس خو داسې دی نو دوی راتښتېدلي وو بیا هغه پولیس والا ورته وایي چې وروره مړې تاسو راوړئ دې راشئ دسخط یې وکړئ چې زه دلته خپل مړې ورکړم چې یو چې دوی بیا رالل خو 11 بجې د شپې رالل دا د دې وخت نه 11 پورې دا په هسپتال کې د دا علاج پرته وه ماسخوتن 8 بجې 19 بجې مونږ ته اطلاع وشوه چې تاسو راشئ صحیح ده او د هغې د پاسه مطلب دا چې بی دوی راوتښتېدل بیا هغه پولیسو پاکو دوکو راوستل او بس ګرفتار یې کړل جي دا و تاسو به دوی کړی ده او د خور مې په بس بیا لاس کېښود چې تاسو زما لور یوړه او په هسپتال کې مې پرېښې دا ده ویمه دوی اول څه وی چې را په څه مړه شوې ده دوی لاول وی چې جي د ښځې او خاوند لاول یې ما ته وی چې دې درس خوړلی دی هسپتال ته هم راوستې ده نه دا نه ویمه تا ته خو پته ولګیا چې مړه ده که نه تا دې تپوس وکړه چې په څه مړه شوې دوی څه وي نه مونږ ته لا د مرګ پته نه وه که نه جي ده ما ته وي چې درز یې خوړلی هسپتال ته مې یوړه د روړو یې چې ما ورته ویې مونږ د پسې درځو وي تاسو مه راځئ لږ ساعت پسې راته ټلیفون وکړو زما یو اوښې دی 400 کې په پولیسو کې دی ما ته وي چې تا هغه ته ټلیفون وکړو چې راشي یو مونږ له دا مریضو دغه کي ما دوی ته مې وي چې لکه دا خو دوی اوس ته پکې د راپورټ مپورټ خبرې رالې دا څنګه چلو شو چې مونږ لاړو جي بس دا ما هغه وخې ته ټلیفون وکړو ما یار ته دغلته کې ګوره زمونږ دا خورزه خوږ شوې ده د هسپتال کې او دغسې به د اسخرې ما ته وي چې یاره دوی چیړ کړی و ښځې او خاوند او دارو یې خوړل دا چا وویل ته د اسخرې ښه د اسخرې وویل هلک پلار وویل او د هلک پلار وویل چې دې دارو خوړلي دي هغه وخې ته چې ما ټلیفون وکړه هغه وویل چې ملګره ما دا خو نور څه علم نشته زما خو نن ډیپټي پانګو کې ده اشیاګانو مسله ده او دا جینۍ خو ډېره وختي دلته مړه پرته ده دې سره خو څوک شته نه ده سره ځان ولې راورسوئ چې مونږ لاړو جي بس دوی لکه مطلب دغه خاوند یې وله کېنولی او د عسکر یې دغلته ناست و دا خواښې او دا زوم یې راتښتېدلي پولیس ستر کېنولی و هغوی یې کېنولي بیا یې دوی پاکو دوکو باندې راوستل چې راشئ وروره خپل مړی مې اوسئ دسخط وکړئ چې زه دله مړی ورکړم بس دغه حساب کتاب وشو چې بیا تاسو ته بیا څنګه پته ولګېده چې دا دارو نه دي خوړلي بلکې دا پانسي ده دا هغه دغه ته مې وویل ما ته مې دا خورزه لږه وښایه هغه ماته بس روکیه ښه مې درته سله خو لکه د دارو د مړي م پته لګي او د بغیر دارو م لګي خو د هغې په دې ځای پټه پرته ده نو ما ویل چې بس دا خو بیا په تېزندې وژلي هغه چې هغه مونږ ناست وو بس 2.5 ګنټې بیا تېرې کړې دا ویمه جي هغه پټه خو ما وکتله که نه چې هغه مری دې ځای کې کټ ده ما په تصویر کې دي ویډیو مې وکتله د هغې نه علاوه نور د تشدد نښې پې وي دونه نه هم پې نشته وي نور وهل ټکول بس اوس کو د ملا طرفونه بېله خبره خو مخامخ لکه د زنانو کتلې خو اوس دا ویمه تاسو وایئ چې دا ولې دوی دغه کړی پانسي ورکړې ده که نه هغوی دا نور ستاسو د بینا مطابق کله وایي چې یاره دې دارو خوړلي دي په خپله ځان پانسي کړی دی نو بیا اوس څه وایي تاسو نو بس اوس مونږ دغه وایو چې بس دا دوی کړی ده جي د دارو د تاسو هم ښه پوهېږئ زمونږ نه ټول عمر ګرځئ په بازارونو مونږ خو د معیارې جټ خلک یو مطلب دی چې مریض د دارو زه دا وایم جي چې یو انسان ځان وجني که نه دونه بهادر نه چې یو ځل دارو وخوري او چې په دارو مړ نه شي نو بیا ځان ته پانسي واچوي که نه لکه د دارو د مریض خو جي 2 منټه کې پته لګي د هغه د خولې ځګونه نه ودرېږي خو بس تاسو جي دغه تصویر ولیدو دا کوم هلک چې ورسره دی ده ولې زوی م ورکړی او دې زوی ده ورته دا بیان هم کړی چې دا زوی نه راکوې نو مړه کوم دی د دقې نه یوه شپه زوی څه کولو د دې ماشومان نو که نه جي ماشومان خو نه بل چا ولا ورکړی او د اوښي ولا زوی ورکړه که نه نو اوښي ورته وایي چې ما له زوی راکړه ما له زوی غټې که واپس راکړه ځینې مړه کوم دی پې او نو دې ورته وایي چې لکه ما پې ځان وخوړه اوس یې ولې درکړه
نو دوی خو لکه مطلب دی چې بی دا بس یو سربراه کور کې ساتلی دی یو بدماش و دا څوک دا کم ملک چې ورسره یې د ښځې دا زوم و یعقوب زوم دی او د یعقوب دا زوم دی تاسو به هم دعوه کړې او جی دوی پې کړې ده ښه دعوه په هغه او دقې نه یو ګنټه دوه وړاندې ته داسې ګوته بیرته والې چې داسې څوک په پردي شوتل کې خر ګیر کې هم دا ستاسو د خورځۍ والې ده او زمونږ دا خورځۍ والې ده او دغې نه پسې بس بیا لکه بره چت ته خېجولې ده د یو د بل د خولې خبرې چې دې ته یې بس دوپټه واچولې او رویې بغوله لاندې د دې ټیم نه پس بیا دوی 400 ته وزغلولو بیا چې لږ ساعت تېرېده دا مړه پرته وه او دغه تصویران دي چې تاسو ولیدل چې د دارو د مړیم پته لګي او د بغیر دارو د مړیم پته لګي د تقریبا دا 12 غنټې دې ځای کې تېرې کړي دي په دې ځای خو که به د دې داسې د وکیل داسې سیب قدرې هم راغلي اوس پکې گرفتار څوک دي ګرفتار بس یو د دې جینۍ خاوند دی یوې خواښې ده او یوې مطلب دی دغه اندرور خاوند اندرور پرې درې تاسو دعوه او په درو دوی دعوه کړې دی صحیح تاسو وایي چې دې پرې دغه قتل کې او دوی پکې دي دې ماشومې د جینۍ او پلار چېرته کې دي کراچۍ کې دي جی اوس په لږ ساعت پس راوړی مزدوري کوي جی او یو دار و دا ستا خور وه ته څه کار کې چرګانو کار کو سره لاړ شو خام راځي دا خور مې کو راغلم د ما کار نه سره خو مات داسې نه وي چې وکر د پلان کې ما سره راځکار کړی دی خپل کور د بچکولو لپاره به ځان سختې تېرې کړي دي جی خل زموږ دغه حالات دي دغه کور دی بس موږ صاف غواړو نور سم نه غواړو کرے به کور کې سیګو نن د دشمنی کور پردی دی چې را پکې ناست یې عجیب پردی دی دا غون کله ګویان دي دا غون کله ګویان دي چې زموږ خپل کور نشته کرے به کور نه کوسیګو بل مې نه په کراچۍ کې دا وځه ځای ته له برابر څه زه څه نه کوم نه پکې کراته ځلې باندې ولا مراوځو چې دا خپل سنبال کې وځنه ولا سلا قدرمنو د جړه جایز ده د دې کاکاجي پر سپینه ګیره باندې د اوښکو دا سیلاب هم جایز دی او دا مورکۍ خو چې لا روغه ده نو زه دې ته سلام کوم زه چې دا لیونی شوې ولې نه ده پیغله لور د بچي خلک ډېر په ګرانه باندې رالوی کي ډېره سختې ورسره تېرې کي او بیا په غریبۍ کې د غریبۍ بچي خو ډېر په ګرانه رالویېږي دی له خو بیا په دې غریبۍ کې په یخنۍ کې کپړې او د هغې بیا د بوټانو د جرابو غم کول او دغه شانته کې په ګرمۍ کې ورله بیا زه دا قسم خوړلی شم چې دې مورکۍ به په ګرمۍ کې به په خپلې دا ګرمۍ ته ملاستې خو دې به د پکي دا مخه دې لور طرف ته کړي دې به ورسره دونه ځان خوړلی او حال یې دغه دی چې جي په کور باندې لاش راغلو او لاش هم د چا د وجې نه راغلو چې دوی پې بروسه کړې وه دې مورکۍ د خپل زړه غوښې ورله ورکړې وي او داسې وله ورکړې وي چې څه ډیمانډ مطالبه یې هم نه ده کړې او دغه خلکو د لاسه د دوی د وینا مطابق ورسره دغه ظلم وشو بربریت وشو قدرمنو په دې پښتنه معاشره کې تورسرې اوس هم د دې جبر د دې تشدد د دې ظلم ښکار دی زمونږ خیال دا دی چې خلکو تعلیمونه وکړل معاشره تعلیم یافته شوه دغه شانته کې څه ناسو اویرنس راغلی خو دا زمونږ یو غلط سوچ دی مونږ لیوني یو چې مونږ دې ته ترقي وایو ځکه چې دا دې ته زه ترقي ووایم دې ته زه تعلیم ووایم دې ته زه پویه ووایم چې نن هم په دې معاشره کې تورسرې د خپل خاوند د لاسه د خپل خواښې د لاسه یعنې د خپل کور د لاسه په هغه ځای کې محفوظه نه ده چې هغه خپله مور پرېږدي خپله خور پرېږدي خپل رور پرېږدي خپل بچپن پرېږدي د خپل بچپن یادونه پرېږدي پردي کور ته لاړه شي د دې دپاره لاړه شي چې دا زما اوس خپل کور دی په هغه خپل کور کې بیا دونه تشدد وشي دونه ظلم وشي قدرمنو یو خو تورسرې دغه تصویران زه تاسو ته ښودلی نه شم خو یقینا چې که دا تاسو وګورئ نو قسم په خدای چې کله انسان ورته لټینګولی شي دونه بېدردي شوې ده دونه ظلم شوی دی دونه په بېرحمانه طریقې سره د هغې په مرۍ کې پړی دی هر څه چې دي خو ډېر دا مرۍ کټ ته داسې کټ ته چې ته به وایې ګنې دا چا په چاړه باندې داسې حلاله کړې ده سوال ستاسو مخې ته دوی د انصاف مطالبه کوي ستاسو مخې ته دغه سوال دی چې تر څو به په دې معاشره کې دغه شانته کې د تورسرو
جنازې اوچتېږي او د هغه چا د لاسه به اوچتېږي چې هغه خپل وي. دا سلسله به چېرته کې ودرېږي که نه همدا به دغه شانته کې روانه وي. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.